بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سلامونه احترامات. دا تاسو کتلی شئ یو د اوړو د ډسټریبیوشن پوینټ دی په تحصیل په بو کې او سرکاري اوړه دي هغه تقسیمیږي، خلک ورته ولاړ دي او ډیرو خلکو ته پکې اوړه میلو نشي، ډیر حقدار پکې د خپل حق نه محرومه پاتې شي. وجه دغه ده چې سیاسي اثر و رسوخ په دې د اوړو په تقسیم کې ډیر زیات دی. خصوصي توګه باندې په تحصیل په بو کې که موږ وګورو نو د اوړو کوټه هغه خلکو ته میلاو شوې ده کم خلک چې سیاسي بیک ګراونډ لري او په مقامي سیاست کې هغه یو کردار دی، نو هغه دغه کشکۍ او خپل سیاسي مخالفین چې کوم دي هغه د اوړو د کوټې نه محرومه کړي دي. نو پکار د حکومت وقت له او ارباب اختیار له چې د اوړو د ډسټریبیوشن چې کوم دی دا په یو منصفانه طریقې سره وکړي او چې کوم خلک مستحق دي چې حقدارو ته د هغې حق ورورسي، ځکه چې عوام سحر نه راشي د سبسایډایز اوړو حاصلولو لپاره په کتارونو کې ولاړ وي، خو د بده مرغه هغوی ورځ تیره کړي هغه حقدار ته اوړه میلو نشي. او بعضې پکې داسې ډیلران دي چې هغوی کورونو ته ګاډي دننه کړي، هلته خالي کړي یا په ګودامونو کې او خلک تش لاس واپس ولیږي. نو ضلعي انتظامیې له او لوکل چې کوم سیاسي د عوامو نمایندګان دي خصوصي له پکار دي چې په دې باندې چک وساتي، ځکه دا یو داسې شی دی چې په دې باندې سیاست کول نه دي پکار دی چې غریبو عوامو ته د اوړو دا تکلیف دا کم شي او هر حقدار ته خپل اوړه او خپل حق میلو شي. د عوامو دا مطالبه ده چې ضلعي انتظامیې له پکار دي چې د اوړو په تقسیم باندې چک وساتي او حقدار ته خپل حق ورسوي. محمد سلمان، پیام خیبر نیوز، تحصیل په بو، ضلع نوخار.